النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام معزز مهمانان عظام او زما د اسلام قدرمن و عزتمند مسلمانان ورونو، ستاسو دروان دی د قرآن عظیم الشان مختلف ځایونه لږه لږه ایسه ما تلاوت کړه. الله دې ما غوندې ګناهګار ته لږ وخت کې مختصر الفاظو سره د صحیح وینا تاسو ته صحیح اورېدو، بیا موږ ټولو ته صحیح د عمل کولو توفیق دې را نصیب کړي. تېره جمعه هم په دې موضوع باندې څو خبرې ما ستاسو وړاندې عرض کړې وې چې موږ الله رب العزت خپل عبادت د پیدا کړي یو. تفصیل سره خبره چې په دې کې ډېر وخت پې لګېږي. ټول څیزونه چې کم زموږ ستاسو سترګو باندې وینو، په غوږو محسوسو اورو، یا په نورو حواسو سره، په عقل سره څومره څه چې الله پیدا کړي دي، نو څه کار لی پیدا کړي؟ بېکاره بې مطلبه خدای څه شی نه دی پیدا کړی. هېڅ شی خدای بې مطلبه بې ضرورته نه دی پیدا کړی. که موږ ته یو شی ډېر بې ضرورته او بې مطلبه ښکاري، نو دا زموږ د علم کمی به وي، ګنې نو هغې کې به خامخا څه حکمت وي. ځکه الله ذوالجلال حکیم ذات دی، وفعل الحکیم لا یخلو عن الحکمه. د حکیم ذات یو کار د حکمت نه خالی نه دی چې څه هم کوي نو دې کې څه چلي، څه راز وي پکې. هر کار کې هوښیار سړی چې څه کار کوي نو هغه هسې نه وي، هغه د څه دپاره وي. نو الله رب العزت خو حکیم ذات دی، هو العزیز الحکیم. نو الله ذوالجلال چې څه کوي نو دا د څه د وجې کوي، د څه دپاره کوي، بې ضرورته بې مطلبه فضول الله ذوالجلال یو کار نه کوي، څه شی نه دی پیدا کړی. نو چې څومره سوچ کې نو دا څومره مخلوق، څومره کائنات، جمادات، نباتات، حیوانات څه چې دي الله ذوالجلال د انسان دپاره پیدا کړي دي. انسان ورته ضرورت پیښیږي. بعضې څیزونه د انسان ضرورتونه دي، بعضې څیزونه د انسان هغه مزه او خوند دی چې هغه ورباندې اخلي. الله ذوالجلال د انسان دپاره د ضرورت دپاره هم، د مزې او د خوند دپاره هم، د هر یو شي دپاره الله ذوالجلال د انسان د جهان کې انسان دپاره څیزونه پیدا کړي دي. بعضې داسې ضرورتونه دي او بعضې داسې چې ضرورت نه خو هغه د ده یو خوند دی او مزه ده. نو الله ذوالجلال د مزې د اخیستو دپاره هم انتظام کړی دی. لکه ښکلې ښکلې سندرۍ چې الله پیدا کړي دي، ګلونه دي، باغچې دي او دا سیندونه دي، دی ورته ګوري او مزه ترې اخلي. نو دا که دی دا مزه وانه اخلي هم د ده دا ژوند تېرېږي. خو چې مزه ترې واخلي نو لږ خوند ورکړي، مزه ورکړي، نو الله پاک ولې د خوند او د مزې لپاره هم انتظام کړی دی. الله تعالی د انسان د هر یو شي د انتظام او د ده پر هر یو شی پیدا کړی دی. نو دا انسان الله سره پیدا کړی دی. نو په دې د ما تېره جمعه هم خبره کړې وه، خو هغه سر ته نشي، وخت لږ وي،
خبره سرته ونه رسېږي نو ځکه پاتې شي. نو انسان الله رب العزت خپل ځان دپاره پیدا کړی دی، د خپل عبادت دپاره پیدا کړی دی، او د خپل عبادت د الله د لویۍ بیانولو دپاره نه چې ګنې دی به د الله لویي بیانوي، دا خو به کوي دغه خو به خود کوي، بلکې الله ذوالجلال دته عبد ویلی دی، او عبد غلام ته وایي، او غلام دې ته وایي چې دی کم کارم کوي، چې دی سم کوي، نو دی د خپل اختیار مالک نه دی، دی به د مالک په اجازت سره هغه کار کوي. چې دی څه کوي نو چې د مالک اجازت وي او خوښه وي نو هغه کار به کوي، چې د مالک اجازت او خوښه نه وي نو هغه کار به نه کوي. دې ته ویلی شي عبودیت، دې ته ویلی شي عبد، چې دی د خپل مالک خوښه کوي. د خپله خوښه نه وي، دی د خپل ځان اختیارمن او مالک نه وي. لکه عبد ویم دی ته چې مالک یې خرڅوي هم یې خوښه ده، که اجاره کوي هم یې خوښه ده، که ازادوي هم یې خوښه ده. دکه شان د انسان هم د الله رب العزت په رضا باندې بچریږي چې الله ذوالجلال څنګه خوشحاله هغسې به کوي، نو دته به انسان ویلی شي، دته به عبد ویلی شي. او که نه چېرې دی د الله تعالی په رضا باندې نه په خپل طبیعت او په خپل خواهش باندې روان دی، نو دی بیا عبد نه دی، دی بیا د الله تعالی عبدیت او د عبودیت نه اعراض کړی دی. او الله فرمایي چې بیا چې کله یو غلام چې د خپل مالک خبره نه مني، نو هغه مالک بیا هغه غلام سره سزا وله هم ورکوي، او ډېره سزا هم ورکولی شي. او مثال په طور که خرڅوي نو خرڅوي هم یاره چې می خپل کار پرېږدو نو بس مالک یې خرڅه کي، بلکې په کساب یې خرڅه کي، وایي اوس پې څه کوم کار نه کوي. دکه شان چې کله یو انسان د الله ذوالجلال د رضا خیال نه ساتي، په خپل طبیعت ژوند تېروي، نو الله ذوالجلال چې وله څنګه سزا هم ورکوي نو بس مناسب ده. ولې ته د خدای بنده یې، د خدای پیدا کړی، الله لوی کړی، الله صحت عباد او خوراک څښاک جامه او ساه او اکسیجن هر یو شی الله درکوي، او ته د الله ذوالجلال احسان نه منې، شکر یې نه ادا کې، د الله عبادت نه تسلیمې، نو ستا نه مطلب څه؟ یو سړی د غلام واغسته، انو په لاره نو چې د بازار نه راته نو په لاره باندې غلام ته وایي ستا څه نوم دی؟ نو هغه ورته وایي چې ته راته کوم نوم اخلې به تا زما نوم دی؟ نو ورته وایي ښه، او ستا خوراک کوم خوښي چې هغه دله در کوم؟ نو غلام ورته وایي صاحبه چې ته راله کوم راکې بس زما خوښ دی. نو او ستا جامې کوم قسم جامې خوښي چې هغسې جامې دله در کوم او هغسې له جوړوم؟ هغه ورته وایي چې څنګه ستا خوښي هغه به زما خوښي. نو ورته وایي ستا ځان له هم څه خوښه شته او که نه ټول زما په خوښه، ته راته ووایه ستا څه خوښي. هغه غلام ورته وایي چې زما خوښه یي، نو بیا زه غلام د څه شم؟ بیا زه مریی د څه شم؟ زه خو غلام هله یم چې ته څنګه خوښې هغه به زه خوښوم، چې ته څنګه هم خوښې بس هغه زه خوښولی شم، هغه به زما خوښوي. او چې زما خوښه منلی شي نو بیا خو زه غلام نه شم. نو غلام وایي دی ته، عبد وایي دی ته چې دی به د الله ذوالجلال په مرضا باندې ژوند تېروي. لوی لوی انبیاء کرام او بیا د انبیاء سردار امام الانبیاء فخر الرسل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره لوی شخصیت دی. په انسانانو کې نه، په فرشتو کې هم دومره مقام د بل چا نشته. خو الله ذوالجلال ورته څه فرمایي؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. الله ذوالجلال ورته فرمایل محبوبه د الله عبادت وکړه، د الله عبادت کوه، د الله ذوالجلال د رضا خیال ساته، څه چې ته وایي نو هغې ته تیار اوسه. حتی یأتیک الیقین، تر دې پورې چې تا ته مرګ راشي، تر مرګه پورې ګورې خپل طبیعت بنه کې د الله د رضا خیال به ساتي. الله چرته پیغمبر او چته د الله د رضا نه خلاف ورزي داسې نه کېده، ناممکنه خبره وه. خو الله ذوالجلال موږ ته اورئي چې زه خپل پیغمبر ته داسې حکم کوم چې در مرګه پورې ګورې د بل چا خبره نه زما خبره منل به وي، د بل چا عبادت او عبودیت بني زما عبودیت پي. نو چې الله رب العزت پیغمبر ته امام الانبیاء ته دا حکم کوي، نو ما او تا به یاسي ما او تا خود به خود د الله ذوالجلال ډېر عاجزي او فقیري به کوو، او ټوله زندګي به د الله د رضا د خیال ساتو. او چې نه په خپل طبیعت روان شو، دا بیا د شیطان ملګرتیا شوه، دا د شیطان دوستی شوه. او الله ذوالجلال فرمایلی دي چې ما تاسو ته ویلی دي، الله قرآن کې فرمایي چې ما درته ویلی نو چې تا لا تتبع خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. د شیطان د قدم
تابعداري مه کوئ دی ستاسو دشمن دی ده پسې مه ځه الله وایي شیطان پسې نه رحمان پسې راشه د الله ذوالجلال عبادت په غریب باندې په مالدار باندې په ښځه باندې په سړي باندې په امیر او فقیر په هر چا باندې د الله عبادت لازم دی الله دې موږ تاسو خپل بندګان عبادت گزار جوړ کړي چې عبادت اونکي انو دا سړی بیا هغه بابا عبدالرحمن وایي په طاعت په عبادت مې زړه یخ نه کړو په طاعت په عبادت مې زړه یخ نه کړو معلومیږي چې یا دیو یم یا دواب یم چې عبادت ونکم طاعت ونکم دې نه خو معلومه دا شو یا دیو یم یا دواب څاروي ته وایي یا څاروی یم د څاروي به داسې کوي چې په خپل طبیعت باندې به ژوند تېروي چې څه کوي هغه دې کوي زه خو ځناور شم چې په خپل طبیعت باندې ژوند تېروم زه خو بنده او عبادت زه خو هله د الله بنده یم چې د الله جلال د رضا خیال ساتم محترمو دغه عبادت ګزاري نبي علیه السلام څومره کړې ده څومره الله ته محبوب و څومره د الله ذوالجلال خوښ و الله تعالی په قرآن کې په کومو کومو طریقو باندې ستایلی دی الله تعالی ورته چرته په ټول قرآن کې هر پیغمبر ته الله رب العزت نوم اخیستی دی یاسین دغه لکه یا زکریا یا یحیی یا موسی یا عیسی یا نوح یا ابراهیم دا ټولو ته الله ذوالجلال چې اواز کړی دی نو په یا سره یې کړی دی او ابراهیم او موسی علیه السلام او زکریا علیه السلام او یحیی علیه السلام او یا یوسف ایها الصدیق نو په اواز سره او په یا سره ورته اواز کړی دی نبی علیه السلام ته الله په ټول قرآن کې چرته په یا سره اواز نه دی ورکړی چرته ورته نوم نه دی اخیستی یا محمد ورته نه یې ویلی چرته ورته نه ویلی او چې ډېر د مینې لفظ ورته استعمال کړی نو سبحان الذي اسرا بعبده عبد یې ورته ویلی و زما بنده و زما عبادت گزاره بنده الله تعالی پې څومره مین دی چې نوم یې ورته نه دی اخیستی داسې یاسین یې ورته ویلی دی طه یې ورته ویلی دی او الله ذوالجلال ورته یا ایها المزمل ویلی او مزمله خدای ورته نه ویلی چې یا محمد صلی الله علیه وسلم یا الله تعالی یا ایها المدثر ورته ویلی دی خدای ورته نه دی ویلی چې یا محمد الله تعالی ته دومره محبوب دی الله ذوالجلال په خپله پې درود لیږي ان الله و ملائکته یصلون علی النبی الله وایي زه پې درود لیږم د ما فرشتې پې درود لیږي یا ایها الذین آمنوا صلوا الله وایي او مؤمنانو تاسو هم پې درود لیږئ نو الله پې دومره زیات مهربان دی دومره مین دی دومره الله تعالی ته خوږ دی چې په نوم سره یې چېرته آواز نه دی ورکړی خو الله ذوالجلال ورته دا خبره کړې ده وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ محبوبہ د الله عبادت کوه تر دې پورې چې مرګ درته راشي ان تر مرګه پورې ګورې د الله ذوالجلال عبادت گزار بنده جوړ شه عبادت به کوي دومره الله ته محبوب دی ټوله شپه به له ولاړو نو حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي خپې مبارکې وپړسېدې په ډېره ولاړه باندې خپې مبارکې وپړسېدې نو ما ورته وی د الله محبوبه الله ذوالجلال تا باندې ډېر مهربان دی په تا باندې ډېر مین دی الله تعالی تا باندې ډېر زیات مین دی نو دا دومره تکلیف ولې په ځان باندې تیرې دا دومره تکلیف ولې تیرې داسې انو حضرت عایشې ته فرمایي افلا اکون عبدا شکورا نه دا خوښه چې د الله شکر گزار جوړ شم د الله شکر ادا کم د الله شکر عبادت دا لوی عبادت ته چې د خدای شکر ادا کړي او الله تعالی ورته فرمایل طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى محبوبه ما خدا قرآن په دې لپاره نه نازل کړ چې ته ځان په مشقت کې واچې په تکلیف کې واچې دومره ولاړ او دومره جړه او دومره تکلیف برداشت کول چې خپې مبارکې د ځان له وپړسولې نو عبادت نبی علیہ السلام څومره اندازه کې کړی دی حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ماسخوتن نیت یې وتړه د 2 رکعاتو مونځ یې اوږد که اوږد که دومره اوږد که چې تلاوت کو په مانځه کې او بیا اوږده رکوع بیا اوږده سجده بیا بل رکعت اوږد ډېر تلاوت بیا اوږده رکوع اوږده سجده او چې څو د 2 رکعاتو نه فارغېده نو د
سبا د بانګونو ټیم نو الله ته په ژړا شو یا خدایا دا شپې دې دوره لنډې کړې چې 2 رکعته مونځ پکې هم زه نشم کولی دا شپې دوره را مختصر شوې چې زما 2 رکعته مونځ پکې هم نه کېده داسې عبادت یو صحابي 2 صحابه دي نبی علیہ السلام په یو ځای باندې مقرر کړل تاسو به دې ځای خیال ساتئ چې دشمن راځي څوکیداري به کوئ د شپې به تاسو به دغه کوئ یو وی زه به وخته پورې ته آرام وکړه زه به ولاړه وکړم څوکیداري به وکړم بیا به ته راپاسې زه به لږ آرام وکړم هغه ورته یې ټیک ده چې دی آرام کوي نو دا بل وایي دا خو ډېره ښه موقع ده زه خو هسې ویښ یم عبادت ولې نه کوم نو مونځ ته یې نیت وتړه او مونځ یې کو داسې په مونځ باندې ورغرق شه چې دی کې دشمن پې باندې د غشي ګزار وکړه او ولګېده بل ګزار یې وکړه په هغې م ولګېده وینې ته روانې شوې بل ګزار یې پې وکړه په هغې م ولګېده وینې ته روانې شوې وینه دوره اندازه کې روانه شوه چې دی پوه شه په ځان چې دا وینه دوره تیزای سره ځي نو زه به خامخا راپرېوځم د وینې د ختمېدو د وجې سا مړ خو به هم شم او کېدای شي بېهوش هم شم او دا ملګری مې ودی دی به پوه نه شي نو دشمن چېرته زمونږ په ملګرو باندې حمله ونه کړي نو دی راپاسو او سلام یې وګرځو او ورته یې وی که ما سره دا غم نه وی چې دشمن به حمله وکړي په مسلمانانو باندې په دې پوج او په لښکر باندې او دی به ناخبره وي نو یې که چېرې دا نه وی نو یې ما به ته نه راویښولې او ما به دا خپل تلاوت سر ته رسولی وی خو د دغې وجې نه وی ما هغه سوره کهف نیمګړی پرېښود هغه رانه پاتې شه دې ته ویلی شي عبادت محترمو موږ ټوله شپه د ماسخوتن مونځونو کو اوده شو د سهار مونځ د راپانسو موږ راپاسو دغسې راپاسو صرف خوله مخ وینځو او لاس وینځو او بیا خوراک څښاک د الله خوراک وکړو د الله څښاک وکړو دا کم عبادت ګزاري ده دا څنګه د الله عبادت دی محترمه عبادت خو داسې مزه کوي داسې لکه صحابو چې کړی دی لکه انبیاو چې کړی دی لکه سردار کونین چې کړی دی لکه موږ ته چې هغوی کومې نمونې پرېښودي د عبادت ګزاری خدای دې موږ عبادت ګزار تاجد ګزار جوړ کړي الله دې موږ د خپل شکر ګزار جوړ کړي حضرت رابعه بصریه رحمه الله علیها یو سړی راغی وي دا لویه بزرګه ده دوا ترېنه اخلم نو چې راله د ماسپښین ټیم کې راغی ویې کتل تپوس یې وکړو بیا خو مونځ ته ولاړه ده د وی سبا انتظار کوم هغه خو ډېر څه وخته پورې انتظار وکړو بیا لړ وی زه مازدیګر به راشم چې مازدیګر راغی نو هغه خو مونځ ته ولاړه ده او دا مونځ د هغې اوږد دی بیا ورپسې ذکر و اذکار کوي وی زه ماښام به راشم ماښام هم دغه شانتې بیا یې مونځ کړی اوابینو کې اخته ده ماسخوتن به راشم چې راغی بیا هغه شانتې او چې سهار د پېشمني ټایم شو تهجد یې وکړل بیا ورپسې د سهار مونځ وکړو بیا انتظار کې ناسته اشراق یې وکړل او بیا د اشراقو نه فارغه شو نو لغوندې ارام یې کړو دغه وخت کې دا سړی راغی ویره زه به دعا واخلم چې راغی وی هغه خو سلام کوي بس دا راپاسېده او چې راپاسېده سترګې مخې وی اللهم اني اعوذ بک من عین لا تشبع من النوم خدای د داسې سترګو نه مې وساتې چې په خوب نه مړېږي داسې سترګو نه مې وساتې چې په خوب نه مړېږي څه وخت نه زه وده شوی یم او زه به عبادت څه وکړم د الله چې زه خوبونه کوم محترمه امام صاحب رحمت الله علیه زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د ماسخوتن په اودس باندې به د سهار مونځ کو بعضې خلک وایي داسې کیدی شي نو داسې کیدی شي د دې دا مطلب نه چې ګنې اودس یې نه یې مات کړی مطلب یې دا دی چې خوب یې نه دی کړی خوب یې نه یې کړی بس مسلسل عبادت 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 امام شافعي رحمت الله علیه چې تللی دی او مدینې منورې ته راته د مکې معظمې نه نو 15-16 ورځې یا 15-16 ورځې مزل یې کړی دی پیاده هغه وخت کې خو بسونه د لارې داسې نه وي پیاده مزل و په اوښ باندې مزل دی په پیاده مزل دی 16 ورځې مزل یې کړی دی 14 قرآنونو ختم یې کړی دی په هر ورځ کې به یو قرآن ختمو زه به تاسو ته کومو بزرګانو خبرې کوم چې هغوی څومره اندازه کې عبادت کړی دی څنګه عبادت یې کړی دی یو لوحه ادا نه ده چې ګنې دا ګنې موږ تاسو عبادت نشو کولی
هغه په دې عبادت باندې دومره مین شوي لکه موږ تاسو چې کوم شي باندې مین نو څنګه هغې باندې موږ ته لذت مزه حاصلېږي که نه حاصلېږي. دا خلک چې دا هلکان چې د سیند ته ځي اولته کې دا پاټای کوي او میان ریتی ځان له غوښې او چرګان ریتی او خوري نو مزه ورکوي که نه دکه شان به هغوی د دې عبادت مزه ورکوله. دی که یو ورځ پاټي وکړي او بله ورځ ورته بیا موقع میلاویږي نو بله ورځ بیا مزه ورکوي که بله ورځ بیا نو بیا مزه ورکوي. دکه شانتې هغوی ته به روزمره او هره شپه به هغه عبادت دکه شانتې مزه ورکوله. نو یو لوهار دی نو هغه لوهاري کوله دوکان دی کو ټول ورځ به بټای ته ناست او څه جوړول به اوسپنه دا لرونه دا چړې او رمبي او پالې او وغیره څه به یې جوړول. په دې حال کې پې مرګ راغی وفات شو. د هغه وخت یو لوی محدث دی د حدیثو لوی امام دی. هغه خوب کې ولیدو ورته وایي هغه لوهار ته وایي الله در سره څه معامله وکړه. ورته یې ویې بس الله پاک را سره دا معامله وکړه چې د امام مالک رحمت الله علیه سره ملګری کړم په جنت کې. وی ښه محدث چې د هغه غال ولیدو راویښ شو هغه نه خو تپوس ونه کړ راویښ شه سار شو راغی تپوس له د بیبي نه وله تپوس کوي وایي ده کې څه داسې عمل و چې دی ما په کوم حالت کې ولیدو دا خو ډېر لویه مرتبه ده داسې عمل ده څه عمل کړی چې د هغې په وجه باندې دی دې ته ورسېد. بیبي ورته یا خو یو عجز سړی و خو د خدای فقیر و هغه خو عبادتونه نه دي کړي هغه خو څه داسې د نیکۍ کارونه نه دي کړي. زموږ بچي دي ګڼ او یو عجزان هغه به سار ته او دکان کې بس دا ټوله ورځ به اوسپنو سره لګیا اوسپنې به یې والې ټکولې سرې کولې او څه به یې جوړول هغه به یې خرڅوله مزدوري به یې کوله. د بچو هغه خېټه به یې په هغې پالله هغه هم ډېر په ګرانه باندې زمونږ ګزاره په هغې باندې کېده څه په ګرانه باندې کېده. د خپل دکان نه نه دی اوزګار شوی نو دومره لوی عبادت یې څنګه وکړه چې هغه تاسو کړي دي چې الله پاک ما ته خو څه خو یې کړي دي. وی بس 2 کارونه پکې ما لیدلي وو 2 خبرې پکې وې که د هغې په وجه خدای مقام ورکړی وي به نور پکې ما څه نه ولیدلي. وی څه دې پکې لیدلي وو یو یې پکې دا خو یو چې کله به دکان کې کار کو او څنګه به الله اکبر شو نو یې سټک چې به یې پورته کړو نو هغه به یې بیا راخلاصو نه هغه اوسپنې له چې څنګه به الله اکبر شو نو بس بره به سټک پاتې شو روغ اړخ ته به روغ نه کېښودو وی بیا اوس د الله د طرف ته اعلان نشو بس اوس به الله پاک طرف ته تله غواړي. یو کار یې دا کړی دی چې د مونځ دومره پابندو او داسې پابندو چې بس سټک به یې اوچت کړو نو هغه به یې چې اوچت کړی راخلاصو به نو یې بس راخلاصېدو ته به پرېنښو د وخته به یې کېښودو. او وی دویمه دا ده چې موږ د شپې د چت باندې وده یو لکه د ګرمای موسم چې نو موږ په د خپل چت باندې وده یو. وی زمونږ شاته د امام مالک رحمت الله علیه کور دی او د هغه چې دغه کوي هغه چې د شپې کوم احادیث لیکي او عبادت کوي نو یې ده به هغه ته چې وکتل نو داسې یو سوړه سویلی به یې وکړه چې ارمان خدایه چې ما پسې دوره دغه نه وې او دا دوره ګڼ بچي او دوره د مزدورۍ دا داسې هغه نه وې نو ما به هم دکه شان عبادت کو څنګه چې دی ستا په عبادت اخته دی خو ټوله ورځ په دوکان کې اوسپنو سره لګیا یم او ټوله ورځ کار وکړم نو دا وخت بیا زما توان نه کېږي چې زه یې لږ ویښ پاتې شم. نو ارمان خدایه که ماله دې دوره څه وس راکړه دوره توفیق دې راکړه چې دې بچو دا غم په ما کم شي او زه ستا عبادت زه به دکه شان عبادت کوم لکه څنګه چې امام صاحب رحمت الله علیه کوي. نو دا خبره به یې کوله بس هغه ورته ټیک شو که نه ټیک شو ځکه خو هغه سره الله پاک په دغه محترم الله تعالی ځکه هغه سره ګاونډي که په جنت کې الله ولې ځکه دا چې په یو بنده کې شوق وي په یو بنده کې محبت وي د یو بنده آرزو وي دا یې خواهش وي چې الله پاک ما ته توفیق د عبادت راکړي او زه د عبادت وکم نو الله ذوالجلال به دله وس درکړي که در یې نه کړو نو الله تعالی به د نوم په هغه عابدانو کې ولیکي خو چې دا وي که نه او دا نه ده چې ګنې زه مالدار یم نو زه نشم کولی یا زه ډېر غریب یم نو زه نشم کولی. الله موږ ته نمونې د انبیاء کرامو پرېښودي دي. که ته زه وایې بادشاه یم نو حضرت سلیمان علیه السلام د الله پیغمبر دی او بادشاه هم دی. که ته وایې چې زه مثال په طور ډېر زیات بیمار یم نو حضرت ایوب علیه السلام باندې داسې مرض الله راوستی دی چې د هغه د پاسه بیمار به څه ووایم چې پیدا شي چې هغه باندې خدای کوم تکلیف یې ښه و. که ته وایې مثال په طور چې زه غریب یم نو حضرت عیسی علیه السلام دومره غربت تیر کړی دی
چې د هغه برابر غریب بچته چا غربت به څوک تیر نه کي که داسې که ته کم که ته وایې مثال په طور چې زه جیل کې پروت یم نو زه څنګه عبادت وکړم حضرت یوسف علیه السلام په جیل کې وخت تیر کړی دی حضرت یونس علیه السلام په مئی کې وخت تیر کړی دی مئی په خېټه کې جیل کې پروت دی او د الله عبادت یې په مئی کې دننه هم کړی دی نو عزتمندو که موږ ځان له څه وجې مجې ګورو دا وجې به زموږ دروغ وي الله تعالی موږ ته نمونې پرېښودي دي عرض دا دی لنډه مختصره دا ده چې موږ او تاسو الله ذوالجلال خپل عبادت له پیدا کړي یو الله تعالی دې موږ تاسو د الله پاک د خپل عبادت توفیق راکړي چې خدای چې موږ د الله تعالی عبادت گزار بندگان جوړ شو حضرت بختیار کاکی رحمت الله علیه یو لوی بزرګ دی لوی بزرګ تیر شوی د خپل دور د خپل زمانې یو ډېر لوی ولی تیر شوی دی او لوی اولیاء او لوی بزرګان چې دا د مریدان تیر شوي دي دی په خپل وخت کې دومره لوی ولی تیر شوی دی عرض دا دی زما د خبرې چې که د عبادت خبره چی که نه نو دا ګوره دا نه ده چې زما دا پلانې عذر دی نو زه عبادت ته سم نیم او زما پلانې عذر دی نو زه سم نیم دا به زه کوم نه عذر مزر نشته دا زه کوم نه عبادت ګڼې نو عبادت دپاره عذر نشته نو بختیار کاکی رحمت الله علیه چې کله وفات شو نو د هغه جنازې له ډېره زیاته دنیا را روانه وه وایي داسې هغه راوي وایي د ګیر چاپېره نه خلک داسې را روان وو تا به وایي ګنې ماشي او مچان را روان دي داسې سیلونه را روان وو جنازې له د داسې لویو خلکو جنازې له خلک ډېر په شوق ځي دې دپاره چې خدای پاک ما ته دې په وجه بخښنه وکړي انو شیخ قطب الدین کاکی رحمت الله علیه بختیار کاکی رحمت الله علیه جنازه بالکل تیار شو صفونه ودرېدل حلق بالکل تیار شو نو دغه وخت یو سړی بار راووته چې ویې کتل داسې په نظر باندې ټول یو کپرای د مخلوق دی هغه اوچت شو په یو ځای باندې او یو تیز اواز یې وکړو وی جنازه تیاره ده صفونه بالکل سیده دي او نیت تړلو ته وخت تیار دی خو دا خبره ده چې امام نشته د یوې لوی اولیاء او بزرګان پکې دي دغه خپل مریدان ډېر لوی اولیاء دي بس یو کس دې مخکې شي وی نه ما ته د خپل صاحب یو وصیت پرېښودی و چې زما جنازه به هر څوک نه کوي زما جنازه به هغه څوک کوي چې هغه په زندګۍ کې تکبیر الله ته نه وي پاتې شوی نمبر 1 نمبر 2 چې د هغه نه تهجد نه پاتې شوي نمبر 3 چې د هغه نه د مازدیګر مونځ کې څه فرق نه راغلی مازدیګر مونځ پسې مازدیګر مونځ نه در ماښامه پورې دې ته نه مخکې رستو شوی نی او دې نه د لکه عبادت کې وخت تېر کړی او نمبر 4 چې د غیر محرم سره یو اجنبي زنانه سره د مخ نه لګېدلی چې دا څلور خبرې پکې هغه سړی به زما جنازه کوي او که داسې سړی میلاو نه شو نو زما جنازه بیا ډوکوي ما نو وی که داسې پرې جمع کې یو سړی چې هغه کې دا څلور صفتونه یي په هغه دې رامخکې شي چې دا جنازه وشي او که دا صفتونه په چا کې دي نو بیا دا جنازه پاتې ده ځکه چې دا د هغه د خولې خپل وصیت دی او ما ته یې کړی دی ما هغه وصیت ښکاره که دغه شان چل دی څوک دي داسې چې هغه نه په زندګۍ کې تکبیر الله پروت شوی ني څوک دي داسې چې د هغه نه په زندګۍ کې هغه خامخا تکبیر الله سره به یې موس کړی او څوک به یې داسې چې مثال د هغه نه تعجد نه قضا شوي څوک به یې داسې چې د هغه سترګې به په یو پردی زنانه باندې نه لګېدلي داسې به څوک وي داسې هېڅوک نشته دا ډېره ګرانه ده بس خلک دغسې ولاړ دی دا جرأت چا کې دی چې مخکې شي جنازې ته دې کې کتل یو سړی د څادر یې په سر کړی دی مخ یې پټ کړی دی او څادر یې مخه چولی دی خلکو کې رامخکې شه د صف نه مخکې راغی او د ده کټ سره راغی او جوخ ورته ودرېده او د مخ نه وله پرده داسې اوچته کړه د مخ نه وله پلو واړو او ورته وایي بختیار کاکي په خپله خو دنیا نه لاړې او پرده کې شوې
خو زه دې دنیا ته شرمنده کړم او زه دې ورته وښولم رسوا دې کړم زه دې رسوا کړم زه دې ذلیله کړم او مخې پټ دی او خلکو ته یې نیت تړی دی چې کوم څلورې خبرې یادوي دا څلور واړه ما کې شته موجود دي الحمدلله زه چې په ښه بد پوه شویم ما سره دا څیزونه چې زه بالغ شویم نو دا څلور واړه کارونه په ما کې موجود دي جنازه خو شوه خلک وایي چې دا بزرګ څوک دی دا ولی د خدای څوک دی دا څنګه انسان دی چې دکې دا په ټوله زندګۍ کې د نه د تکبیر الله مونځ نه پاتې شوی په ټوله زندګۍ کې د چېرته داسې دغه سره زنانه سره مخ نه دی لګولی په ټوله زندګۍ کې د تهجد نه دی پرېښودي دا څنګه انسان دی او چې دا دی څوک د ده خو مخ ته کتل ثواب دی چې کله د جنازه وکړه او خلک ورپسې راتاو شو اوس خو ځان نشي پټولی خو په لکونو خلک دی زرګونو نه اورېدلی خلک دی څنګه به ځان پټ کړي چې ویې کتل د هغه وخت بادشاه شیخ شمس الدین التمش رحمت الله علیه دی د هغه دور بادشاه دی محترم بادشاه دی ما ورته نه یو د زمانې بادشاه دی او دا څلور صفتونه پکې موجود او بختیار کاکي رحمت الله علیه ته وی ته خو په خپله لړې دنیا نظام دی اړخ ته پرده کې شوې زه دې خلکو ته رسوا کړم زما ستا مشران ته وګوره چې دی کې دې صفتونو کې یو صفت ځکه خو حالات مرض بڑھتا رہا جون جون دوا کی ځکه خو حالات دوره خراب دي ځکه خلک چغې وایي کریکې وایي د لوږې نه خلک مړه کېږي په شترې ځکه د لوږې خلک تنګ دی دا وجه څه ده محترمو مشران هم زمونږ د خدای د حکم نه مخ واړو کشران هم د خدای د مخ نه حکم واړو د خدای عبادت نه مخ واړو او الله قرآن کې فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا چا چې زما د قرآن نه زما د حکم نه مخ واړولو فإن له معیشة ضنکا الله وایي دا مې فیصله ده چې ژوند به ورباندې تنګ کړمه دای نه دي ویلي چې زه به وله روټۍ نه ورکوم زه به جامه نه ورکوم یا بچي به نه ورکوم یا کور به نه ورکوم یا صحت به نه ورکوم یا سہولت به نه ورکوم مزې به نه ورکوم کور او بنګله او موټر به نه ورکوم جایداد او کارخانې به نه ورکوم الله ذوالجلال دا نه دي ویلي الله پاک وایي هر څه به وله ورکوم خو ژوند به ورباندې تنګ کړم ژوند کې به تنګ وي مخلوق ته وګوره محترمو ژوند کې تنګ دی رزق ډیر دی جامه ډیره ده بچی بچان الحمدلله کورونه ښکلي ښکلي کالینونه او صوفې او پومونه پکې وغوړېدل یاره د نن نه خو یو له 20 کاله 30 کاله مخکې د خلکو حالاتو ته وګوره دې سهولتونو کې کم سهولت و په هر کور کې کوی دی په ټول چم کې به یو کوی نه و بله دلته کې هغه یو کس دیږي پخو نو خبره مې ورسره کوله ما یو وخت داسې و چې چېرته به خیرات و نو د ټول کلي د کویانو نه به اوبه راچلېدې او کویان به وچ شو بانګای به خلکو راچلولې اوس ما د موږي مره پینټ ته ځمکه کې ورخښتې د ټول کلي خیرات له دا یو کوی ډېر دی د ټول کلي خیرات له دا یو کوی ډېر دی څومره سهولتونه دي چې الله ذوالجلال راویستل دا کمې کپړې راویستې دا کم قالینونه دي دا کم بجلای او فومونه او بلپونه او یخې او ګرمې او کم څیزونه دي چې الله پاک موږ رانه کړل دور حد ته خبر راله هغې زنانو به چې اور بل که نو په ټول چم کې به بیا اور خلکو د هغه یو کور نه وړه په بوچړه کې یا بیا په سپیاکه کې ساراني کې اور به واچو هغه به دوکیاکو لږ لږ وي چې اور مړ نه شي بیا به څه کوو ماچس به نه و ما ته یاد دي چې ماچس به نه و د یو د بل د انغري نه به هغه تنور ته اور وړه او د یو انغري نه به په ټول چم کې اور خورې د پلاني کره هغې دوکې کېږي هغې کره اور شده او کراړه دی یاره اوس ماچس پرېږده اوس بس داسې د چولې له به بټن تاو کې او ټک به وکړي او په خپله به بلیږي تیلې به هم نه وهي پوکې به هم نه ورکې لوګې به پکې هم نه وي خو یاره کم خوراکونه شو چرګ به نه و چېرته خلکو به ځان له ساتوي وی دا به پاشر غوبل کې پخه راځي اوس دومره ډېر دی چې په کوڅو کې ګرځي عزتمندو په لارو کوڅو کې اوازونه کوي چرګان دي او دا دي خو عزتمندو هر سړی تنګ دی ان تر دې سپېمو پورې تنګ دی ډک دی
خبرو کولو شان ورسره نشته. غم ښه دی چې ځي چېرته نو داسې خوشې لار باندې ځان سره ګور کوي. ښځې هم چې په لاره ځان سره ګورېږي او خبرې کوي. دا نه وږې ده، نه تږې ده، نه بې جامو ده، نه بې کوره ده. عزتمندو لنډه خبره دا ده چې موږ الله هېر کړو، موږ الله شاته کړو، نو الله پاک موږ هېر کړو. الله رانه مطلبي شی واغسته، دړه سکون یې رانه واغسته، دړه خوند او مزه یې رانه لرې کړه، څیزونه یې ډېر کړل، خواږه چې پکې نشته. میوه به چېرته وه چې څوک به تللی وی ته خو پېښور ته ځې، زموږ د مریض به ځان سره انګور راړې پېښور نه، چې راځې ځان سره د کیلې به راړې یا مالټې یا سیو به راړې زما د مریض له کور کې مریض پروت و، پېښور نه به څوک ته راته ځان سره به کیله مالټه یا څه به یې راړل. یاره ته اوس وګوره په دشتو کې په شاړو کې هم که چېرته یو اټای ده پای کې دار یو شی شته، خو خواږه چې پکې نشته، مزه چې نشته. دا کپړې نه وي، څو ټوټې به پکې لګې ټوکړې به لګېدلې وي. اوس هغه ټوکړو والا کپړې خلک کار تم نه اچوي. دا پیزار به نه و. یو جوړه چې به دې په اختر کې جوړه کړل نو لوی اختر ته به دې ایښې وه، بیا به دې چېرته کال کې استعمالوله. یاره هر څه ډېر شو، هر څه ډېر شو، خوند ترې لړ، مزه ترې لړه. دا خوند او مزه په څیزونو کې نه ده چې بنده ته به ونیسي که نه نو په ده باندې خوږ شی هم تریخ لګي. دا په شي کې خواږه نه دي، دا د په دې وښکي کې خواږه او تراخه دي. چې دی تب جم شه، تب یې ونیسه نو د په دې خپله خوله کې تریخوالی راغی نو خوږ شی پرې موس تریخ لګي. دکه شان محترمو د پخوانو خلکو د پخوانو خلکو په هغه جما پاڼه کې او د هغه ساک او هغه مولای او ټیپر سره او د هغه پیاز پاڼې سره چې کومه وچه روټۍ خوړلې ده او د هغه د چته د چپړو اوبه یې ورسره څکلي دي او ګوټې ورسره کړی دی، کومه مزه ده نن هغه نشته په چرګانو کې. په هغه څومره میان دي، مې چا پیژنده، چتک چا به ونیول نو بیا مې او ټانګره به پکې میلاو شوه. اوس مخلوق دي، د خدای مخلوق دي، خوند چې پکې نشته، مزه چې پکې نشته، نه په جامه کې شته، نه په کور کې شته. او رستره د موږ نور زور کوو چې دا سکون او مزه موږ ته خوند میلاو شي چې دا کار وشي دا کار نه میلاویږي. مزه به ته میلاویږي هله چې ته د تبې نه خلاص شي، ته به څه ته وایي د ګناهونو نه ته خلاص شي، ګناهونو نه توبه وباسې، د خدای جس فقیر بنده جوړ شي، خدای ته سر کته کې، الله به دله په رزق کې مخواږه واچوي، الله به دله په ښادۍ او په غم کې په هر یو شي کې به دله مزه او خوند واچوي. که چېرې ته د ګناه نه او ته د تبې نه خلاص شوې او ته مرض نه خلاص شوې، د ګناهونو د مرضونو نه خلاص شوې، نو په هر څه کې خواږه شته. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی. اللہ ذوالجلال آغا الله دی، هغه نظام دی، هغه اسمان دی، هغه ځمکه ده، هغه نور او سپوږمۍ دي، حق الله دی. هېڅ کمی الله رب العزت سره نشته. هېڅ خدا دی چې موږ او تاسو هغسې نه یو کوم چې د صحابو په دور کې وو. موږ هغسې نه شو کوم چې د تابعینو تبه تابعینو په دور کې وو. موږ کې هغه زموږ خوراک مردار شو، زموږ ژوند د مردارو د حرامو دی. چې یو سړی اولیاو بزرګانو ما ته ووی چې حضرت عایشې بیبي وی الله شپه دې دوره لنډه کړه چې 2 رکعته لمونځ پکې نشم کولی. او موږ خدایه شپه دې دوره لنډه کړه چې زما خوب پکې نه پوره کېږي. او یو غل وایي چې زما پکې غلا پوره نه شوه، یو ډاکو وایي چې زما پکې ډاکه پوره نه شوه، یو حرامزاده او حرامي او ناکاره سړی وایي چې ما ته پکې موقع میلاو نه شوه چې ما چا عزت لوټلی وی، ما چا دولت لوټلی وی. ما تا ته به څنګه ژوند مزه میلاو شي، خوند میلاو شي؟ باران غواړو نه کېږي، ولې به وشي؟ څنګه به وشي؟ نه کېږي یاره څو پورې چې موږ حضرت موسی علیه السلام زارایله وته خلک ورسره یا الله باران وکړه، الله ورته یې نه کوم. یا الله ولې نه کوې؟ موږ چې زارایله راوتي یو، زارایله به لړې باران به نه کېده. دا هم لا خبره وه. ولې کتابونه چې لیکلي دي هسې لیکلي دي چې هله به راواپس کېږي چې باران در باندې شروع شي، ځان سره به غوان هم وباسي او ماشومان به هم وباسي او په خپله به هم وځي. زارای اواز وشي نو موږ ځو، کله ځو؟ دا یو شي خپله طریقه د اسلام کې. دا خو نه ده چې دلته کې به مو چې خدای باران وو به دلته به هم غواړو، خو چې خدای کومه طریقه خو یا به کول غواړي نو هله به کېږي که نه. زارای له څوک نه ځي، ماړه دی. زارای خدای ته زاري نه کوي. نو باران وی خدای ورته نه کوم. ولې نه کوي؟ په تا کې تاسو په دې ډله کې یو چغلخور دی، چغلي کوي. تا ته یو خبره دړي او ستا هغه بیا دله وړي، ستا ته خپل منځ کې دښمني پیدا کوي.
داسې یو چغلخور دا بعضې سړی وایي زه خو حق خبره کوم دکه حق خبره چې دو کسو پې باندې یو بل سره دشمني پیدا کړي دې حق خبرې ته چغلي ویلی کېږي ښه دا او نبي علیه السلام فرمایي لا یدخل الجنة قطاد کم سړی چې روغ او حق او رښتیا خبره کوي او په دې نیت کوي چې دی دواړو بګلاو پیدا شي دا سړی چې دی وایي ګنې ما ټیک خبره وکړه حق مې وکړه رښتیا مې وي حالانکې دا چغلخور دی نبي علیه السلام فرمایي لا یدخل الجنة قطاد جنت ته به چغلخور سړی نه دننه کېږي چغلخور سړی به جنت ته نه داخلېږي نو په تاسو کې چغلخور دی یا الله هغه چغلخور چې دا واوري یا الله پرده مې وساتې خدایا که دې موسی علیه السلام ته پته ولګېده چې چغلخور دا دی ما سره خو به چې کومه نخره وکړي دا خلک چې را سره به څه وکړي خدایا توبه مې ده او قسم دی چې بیا به چرې داسې نه کوم الله خو اوس مې پرده وساتې معافي راته وکړي زما توبه ده چرې به نه کوم دې کې ور یاد راله الله پاک وایي موسی باران درغی الله اوس دې وی چې نه کومه زمونږ د ډلې نه خو څوک بار نه دی وتی اوس را باندې کې دا څنګه چل دی وته وی بس ته څه کې اوس در باندې باران وروم وی نه ما ته دا چغلخور وښیه دا څوک دی وی نه زه خو تا ته وایم چې چغلخور د وجې نه په تا باران نه وام نه کوم نو ولې زه ته چغلي وکړم زه ته چغلي وکړم تا ته وښیم نه چرې پرده نه اوچتوم او باقي دا باران مې درسته په دې وجه چې هغه د توبه ویسته چغلی نه او التائب من الذنب کمن لا ذنب له چې څوک د ګناه نه توبه وباسي نبي اسلام فرمایي لکه چې ګناه یې د سره کړې نه ده خو چې په رښتیا د توبه ویسته الله تعالی دې موږ نو په موږ کې چغلخوري څومره ده په موږ کې ارامخوري څومره ده دې دا کې یو دا د چرګانو دا دوکان دی الګ کړی دی بلال که نه درېیم ځل دی چې هغه نه چرګان بېګا ته بیا پټ شوي دا چې چا وړل مثال په طور هغه یې ورته شپې کوز کي تاله ولګوي او دی ورته غلی ناست دی ټوله شپې ورته شوګیره کړې ده ته موږ به خدای ته څه شپه شوګیره کړو هغه غلا ته شپه شوګیره کوي موږ خدای عبادت ته نشو شوګیره کولی هغه دې ته ناست دی چې څه وخت به دی دا چرګان غورځوي چې زه ورپسې لاړ شم دی چې دا چرګان وړي یا یې ځان له پاخه کړي یا یې خرڅ کړه خپلو بچو له یا ځان له پسې راړه ستا په خیال دا د څه وکړل ان څنګه باران وشي لکه ته څنګه باران غواړې ته څنګه د خدای نه د خیر او د رحمت تمدار یې چې لکه په دې هم ستا ښېګړه کېږي خدای دې زموږ په حال باندې رحم وکړي خدای پاک دې موږ عبادت ګزار تاجد ګزار جوړ کړي الله دې موږ خپل ځان ته تابعدار جوړ کړي د خپل حبیب تابعدار جوړ کړي او خدای دې زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي الله ذوالجلال زموږ ستاسو ټولو اخره خاتمه کامل ایمان سره کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين